لبيك اللهم لبيك 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 اللهم لبيك. دا زمونږ اسلامي فریضه ده د عزتمندو. دا بیت المقدس دا اوله قبله، دا زمونږ د ټولو مسلمانانو قبله ده. په دې کې زمونږ ستاسو پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یو لک ذلیل درجاتو کمو پیغمبرانو ته امامت کړی دی. زمونږ اوله قبله ده. که په دې زمونږ دا سرونه دي، موږ د خپلو سرونو نه تېر یو. بچي مې قربان شه، خو الله دا قبله ازاده کړه. الله د بیت الله مبارک حفاظت وکړه. الله په موږ تاسو مسلمانانو کې دا جذبه د همیشه لپاره قایم او دایم وساته. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. سبيلنا سبيلنا यहूदियों का एक इलाज, यहूदियों का एक इलाज। 200 द मुख्तसर नज़म दपारा जनाब हाफिज अमजद से तबास को चराशी और मुख्तसर नज़म तासो पेश किए इंशाअल्लाह। तलमी को बना अल्लाह खुशहाल का दाला द रजा द पार रावतियु इंशाअल्लाह तर आखिर पूरे बयु वारो वारो देगे दे कुफार होता जब मुसलमान होता हर चाहता न खपल जो इजहार इंशाअल्लाह मन बको रहे। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफीईना सल्ले अला मुहम्मदिन मस्ताद इश्क जुर्म वजनी दगाओगा चिदनन मस्ताद इश्क जुर्म वजनी दगाओगा चिदनन सरकारा पूर्त पदीवान दा तमाशा चिदन सरकारा पूर्त पदीवान दा तमाशा चिदन मस्ताद इश्क जुर्म वजनी दगाओगा चिदन सरकारा पूर्त पदीवान दा तमाशा चिदन सरकारा पूर्त पदीवान दा तमाशा चिदन मस्ता दाइशुर से असल पगर्दन रावड़े मस्ता दाइशुर से असल न पगर्दन रावड़े मस्ता दाइशुर से असल न पगर्दन रावड़े ददार दसर दपास दा जमा सजा चिदनन ददार दसर दपास दा जमा सजा चिदनन सरकारा पूर्त पदीवाल दा तमाशा चिदनन सरकारा पूर्त पदीवाल दा तमाशा चिदनन खैस गुलमा नरुस्तु दासु दा असल प मक्तबा खैस गुलमा नरुस्तु قسم شهورا دم جنون ودليلا چدنن قسم شهورا دم جنون ودليلا چدنن سکرارا پورت پدیوان دا تماشا چدنن سکرارا پورت پدیوان دا تماشا چدنن
وکړې سودا پزړه او روح نن په بازار د عشقا وکړې سودا پزړه او روح نن په بازار د عشقا وکړې سودا پزړه او روح نن په بازار د عشقا سبا بنوي دا سودا کم سودا چې د نن سبا بنوي دا سودا کم سودا چې د نن سرکارا پورته په دیوال دا تماشا چې د نن سرکارا پورته په دیوال دا تماشا چې د نن مستا د عشق په جرم وجني دا غوغا چې د نن مستا د عشق په جرم وجني دا غوغا چې د نن سرکارا پورته په دیوال دا تماشا چې د نن سرکارا پورته په دیوال دا تماشا چې د نن جزاكم الله زوسا زمن ددی بیری کوز بارا بیری د جمعیت علماء اسلام یو تقرر دی جناب جبران شاه صاحب تخواست کوم چې هغوی راشي او مختصر الفاظو کې د خپلو خیالاتو اظهار وکړي. جناب جبران شاه صاحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. یقینا چې زمونږ نن دا کومه جلسه ده او دا کوم زمونږ پروګرام دی په دې باندې موږ له شرم پکار دی او په دې باندې موږ له شرم پکار دی چې موږ په داسې ملک کې اوسېږو چې زه یو دوکان نشم بندولی د یو ورور دپاره، زه د یو مزدون دپاره یو ګاډی نشم ودرولی او زه د یو مزدون دپاره یو کار نشم پرېښودلی. نو دا زموږ ورور ولې ده؟ موږ دا مسلمانانو څه ویلي دي؟ موږ ته اسلام څه ویلي دي؟ چې په یو مسلمان چې کوم ځای کې سخته وي په بل مسلمان ورته دونه سخته پکار وي دونه همدردي به ورسره کوي. موږ ورته څه کوو؟ هلته په فلسطین په مسلمانانو باندې سخته ده، دلته موږ خپلې روزګارې کوو او موږ څه کوو؟ فلانکې ملا نه راوځي، موږ صرف د علماو د تنقید دپاره دلته پیدا یي. دا زما دا یو خبره واورئ یا مسلمانانو، د پاکستان مسلمانانو قسم په خدای چې په تاسو یو عذاب را روان دی او دې عذاب ته تیار اوسئ، ځکه چې تاسو نن نټ وګورئ، تاسو نن فیسبوک وګورئ، په هغې کې څه شی دي؟ په علماو باندې تنقید، په علماو تکنځلې، په علماو ګالې ګلوج او نن چې په یو حق لاره باندې په یو حق سره چې علماو کوم اواز پورته کړی دی او په دې میډیا باندې په سوشل میډیا باندې په دوی چې دم دی په دې تنګي کې دلته لوډ سپیکر ګرځولی دی. نو دا موږ زموږ جلسه ته وګوره، دې نه موږ له شرم پکار دی. ولې پکار دی؟ چې زموږ علماو هغه قدم پورته کړو چې کوم د پورته کېدو. زموږ علماو په دې بزرګ ځان باندې په دې عمر باندې په تقاضا باندې دلته راغلي دي او دلته ولاړ دي، خو زموږ ورسره دغه مهرباني ده او دا ورسره زموږ مینه محبت دی او موږ وایو چې یاره فلسطین زموږ ورور دی. رونه د هغوی دي، رونه امریکا ده او اسرائیلو امریکې چې وله کوم دی بیړۍ راولېږلې، هغوی وله جهازونه راولېږل، هغوی وله ټینکونه راولېږل او موږ وله دلته تنګیچه ورته نشو راوتی. دا زموږ مسلماني ده. سبا به تاسو هم پرېږده هغه چې موږ د فلسطین دپاره اواز پورته کړی دی. قسم په خدای چې دا ټول منافقت دی. دې ته دا پته لګي که تاسو چېرته په صدق نن راوتی وې، زموږ په تحصیل کې په لکاو کسان دي، زموږ په تحصیل کې تاسو وګورئ نن زموږ د تحصیلدار دی، دا زموږ نن په ډکي کې اجلاس دی، زموږ په ضلع کې وګورئ، زموږ په صوبه کې وګورئ او هغې ته چې کوم دی موږ یو داسې کس نشته دی چې هغوی ته موږ سوال جواب نه دی کړی په سوشل میډیا په میډیا په ذریعه باندې په لوډ سپیکر په ذریعه باندې او هلته چې کوم دی خلک په خپلو کارونو کې مصروفه دي او دلته موږ اواز کوو چې فلسطین والا زموږ ورونه دي. نو دا زموږ وروروی ده. یو خبره ته کوم د اخري خبره، ځکه چې زموږ علما ډېر راغلي د لرې لرې ځای نه راغلي دي. یقین په خدای وکړه چې تاسو د حضرت مولانا
کمال شاه حقاني صاحب د خپې ښکلې کوي د د خپو د قدمونو خاوره ښکلې کوي چې تاسو په دې شي کې مشابهت کې شامل کړئ عیسی علیه السلام واقع ته یاد وکړه څنګه چې بوډۍ چې کوم نه لږه غسته و تم د عالمه دا کې دا غستو اوقات نو هغه پاک شي کې صرف ځان شاملو تاسو چې کوم دې نن دلته حضرت مولانا کمال شاه حقاني صاحب صرف شامل کړئ په دا کې دوره زمونږ اوقات نشته لري نو نن زمونږ پاکستان دوره تکړه دی نن زمونږ پولیس دوره تکړه دی تکبیر جمعیت علماء اسلام تحصیل تنقید जिंदाबाद جمعیت علماء اسلام تحصیل تنقید لبیک 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 اللهم لبیک 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 اللهم لبیک مفتی کمال شاہ حقانی जिंदाबाद مفتی کمال شاہ حقانی जिंदाबाद مولانا هاشم خان صاحب जिंदाबाद مولانا ظهور الحق صاحب जिंदाबाद حاجی عبدالوکیل صاحب जिंदाबाद مولانا فضل مولا حقانی जिंदाबाद زمونږ له علماو دا کار دی چې تاسو ته یو خبره کېښوده خو شریفي وکړله تاسو دلته پولیس نشي نیولی تاسو بله محکمه نشي تنګولی تاسو څه کار وو دلته راتګ وو هغې دپاره موږ شمولیت نشو کولی د هغې دپاره زموږ دا حل دی نو موږ هلته فلسطین ته لاړ شو موږ خپل اواز ثبوته کړو وسلام جزاکم الله د ټولو مقررینو په خدمت کې زه یو ځل بیا راپاس کوم چې خپل بیان دا په مختصرو الفاظو کې انشاءالله راغونډوي زه اوس زموږ د دې تنګي چې تقریبا په هر جلوس کې که د بجلۍ مسله وي که د ګیس مسله وي هر قسمه مظاهره وي په یو چوک کې هغوی پکې شرکت کوي زه جناب صدر تسلیم خان صاحب ته خواست کوم چې هغوی په مختصرو الفاظو کې د خپلو خیالاتو اظهار وکړي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم د خپل علماء کرام مشرانو ډیر زیات شکریا ادا کوم او ماته په پنډال کې چې نن د هر فکر کس نن موږ ته مخې ته ولاړ دی د دوی په نوټس کې صرف دونه یو څو خبرې مخې ته راولم او هغه دا که تاسو نن اخبار کتلي نو نن امریکې کله چې کوم دی د اسرائیلو په پیور کې خبرې کړې دي او موږ دلته 24 ګنټې به تیارې شو که کله هم اسرائیلو موږ ته کال وکړو نو راځو به او د دې دپاره به په دې مسلمانانو باندې حمله کوو نو دا موږ ته دې مسلمانانو ته یو کله د امریکې خلاف چې نن چې کوم دی موږ رابانځېدو نو موږ به هغه یو چې د موږ به ګورې بیا جنازې هم دا علماء کرام نه کوي بله دویمه خبره دا ده ملګرو تاسو وګورئ نن په اخبار کې یو بله خبره هم راغلې ده او هغه دا ده چې په هغې جنګونو کې د فرانس د امریکې او د دغه یورپي ملکونو د اسرائیلو په جامه کې د اسرائیلو د آرمي په جامه کې چې کوم دي هغوی راغلي دي او د فلسطین خلاف یې مکمل جنګ هلته شروع کړی دی زه د خپلو چارواکو نه د خپل حکومت نه دا غوښتنه کوم که چېرې تاسو موږ له تاسو نه کوئ د هغې مخالفت تاسو دې قوم له چې کوم دی نو اجازت ورکړئ زما په خدای قسم که دلته ماشوم پاتې کېږي او دا ټول خلک به چې کوم دی نو جهاد له ځي یو خبره بله کوم نو بیا به زما دا مشران خبرې کوي زه د اسلامي ملکونو په نظر کې د هغوی په دغه کې یو خبره راولم چې کوم سعودي عرب دوبۍ یا نور چې کوم اسلامي ملکونه دي او هغې اسرائیلو سره چې د کومه د ورورولۍ یا دغه لاس ورکړي دي دغه حکمرانان دي په دغه فیصلو باندې نظرثاني وکړي او دوی دې نن راباسي او د فلسطین سره دې چې کوم دی نو د دغې شیر چې کوم دی نو نن دوی یو ځای شي ځکه تاسو وګورئ د دوه میاشتو ماشوم زنانه بوډا
هر یو کس چې کوم دی نو نن د دغې شیز لاندې کړی دی او بمبارۍ دي چې کېږي او موږ دلته په ارام ناست یو. اوس ملکونه چې څومره دي هغوی په ارام ناست دي. ای مډلیسته، ای د مسلمانانو مشرانو، تاسو به کله چې کوم دی نو راپاڅئ او د دغې ماشومانو، د دغې زنانو، د دې فلسطین قسم په خدای چې د دنیا په سرزمین کې د ټولو نه اوچت مجاهدین نن د فلسطین نه نور څوک بل نشته که دي نو دغه دي چې نن د ټیم د جز د هر یو شي چې کوم دی نو خلاف هغوی ولاړ دي او بېیارو مددګار هم دي. نه ورسره اسلحه شته، نه ورسره داسې ټکنالوجي شته چې د دغې جزونو، د دغې ټینکونو، د دغې خلکو چې کوم دی نو مقابله وکړي. خو زه خپل ملګرو ته، خپلو چې کوم دی دې ملک ته، د اسلامي نړۍ ته دا خبره کوم چې راپاڅئ او راځئ چې کله یې دا ماته د حضرت خالد بن ولید یو خبره را یادېږي. ولې هغه په هغه خپل پوځي مرګ باندې خفه نه و. هغه وایي چې کاش چې زما په وجود باندې را څونه ویښته وي چې دا د تورو په دغه کې چې کوم دی نه تللې وي او دونه راپاس دومره څاګانې وي چې څومره مې را ویښته وي. نو ولې موږ مسلمانان نه یو؟ موږ چې کوم دی نو موږ به مرو او چې مرې مړه د شهادت په مات باندې مرګ شه او چې کله د شهادت خدای به نه تپوس نه کوي. د الله په لار کې پکار ده چې موږ لاړ شو. ستاسو ډېره زیاته مننه. خو یو خبره درته کوم چې جهاد ته به ټول تیار یو که به نه یو تیار؟ جنګ به کوو که به نه کوو؟ سبیلنا 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 سبیلنا. ډېره مننه. زه اوس زموږ د چارسدې نه راغلی مهمان شیخ الحدیث حضرت مولانا هاشم خان صاحب ته خواست کوم چې هغوی راشي او په مناسبت سره د خپلو خیالاتو اظهار وکړي. د یو څو نارو جواب راکړي. نعرې تکبیر، نعرې تکبیر، سبیلنا سبیلنا، یہودیوں کا ایک علاج، یہودیوں کا ایک علاج. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صدق الله العظيم. زما عزتمندو تاسو د غم تعداد دا لویه جلسه دا د دې خبرې غمازي کوي چې تاسو نن د فلسطین د مسلمانانو لکه مرسته کوئ او اسرائیلو باندې لعنت وایئ. د اسرائیلو او د فلسطین دا جنګ دا د ډېر پخوا چې شروع دا جنګ روان دی. نن په ټول پاکستان کې زمونږ د قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب په حکم باندې ځای په ځای احتجاجي جلسې دي او جلوسونه دي ټول پاکستان کې. او دا ستاسو نن دلته دا جلسه دا ستاسو د زبردست مینې او محبت غمازي کوي. زه ستاسو د ګڼ شرکت ته په دې جلسه کې چې تاسو وکړو دې ته سلام پیش کوم. ستاسو مشري چې څوک د دې جلسې کوي مولانا قمر شاه حقاني صاحب د هغه نور ملګرو د هغوی ته هم سلام پیش کوم. ډېر بر وخت او برمقا د انعقاد د دې جلسې وکړو او دا دلته چې کوم خلک راغلي دي او ولاړ دي د بعضو ملګرو که دا خیال دی چې دا کم دي دا خو ډېر خلک دي. غرمه ده، دا وخت کاروبار دی، تقریبا د جمعې لمونځونه شوي دي. عالمانو زیاتر د جمعې په خطبو کې هم بیانونه کړي دي. زیاتر خلکو هغې باندې اتفاق کوي چې بس خبره مو واورېدله. خو به هر حال د هغې باندې تاسو راغلي یې. زه ستاسو دې جذبې ته سلام پیش کوم. او موږ مسلمانان یا خاص کر پښتانه د دې په باره کې خو مشهوره ده وایي موږ پښتنو باندې ګمان د دلتوب مه کوه
موږ د یوې ورځې ماشومان په رسول کې کوو ماشاءالله تاسو جذبه د جهاد جذبه دې ته نشي جوړېدی دا کافر او دا بېدینه خلک او انشاءالله عزیز امریکا ته د اسرائیل ملګرتیا کې دا د اوس نه نه د پخوانه ده دومره ګمبوی د حماس والا انشاءالله عزیز چې دا سوی او دا زخم دې ځای ته رانشي او انشاءالله عزیز دا زه تاسو ته خوشخبري درکوم چې انشاءالله اوس مو شروع کړې ده اوس به نه خلاصېږي دا اسرائیل د دغه ځای نه تښتي سر به کیښې نه راوړي او انشاءالله دا ځای به بزګانو که خیر فلسطین به د مسلمانانو لاسو ته راځي زما عزتمندو بعضې خبرو کې زموږ بعضې ملګرو چې کوم دی زموږ د مسلمانانو ملکونو نه مطالبه وکړه بېشک زموږ هم دغه مطالبه ده چې کوم ملکونه دي او مسلمانان ځانته وایي هغه مسلمانان یې په دې ځای باندې او په دې موقع باندې چې کوي د فلسطین د مسلمانانو سره د یکجهتۍ اظهار وکړي زه د خپل چیف آرمي سټاف چې کوم دی عاصم منیر صاحب د هغوی شکریانه راکوم او هغوی ته سلام پېښ کوم او دا ملګري چې کوم دي دا موږ اخیستل ښه نه وي خو انشاءالله عزیز نو د حماس په ملګرتیا کې د فلسطین په ملګرتیا کې به د ټول نه اول د پاکستان پوځ جنګېږي انشاءالله داسې ډبره به خوري چې دا حماس چې دا څه وکړل د دې نه سوچنده به چې کوم دي په بده حال باندې دوی اخته کړل انشاءالله دا انتقام او په دغه کې مسلمانان په ډېر جرأت او فداکارۍ سره انشاءالله ولې اخلو انشاءالله جنګ کې مړي کېږي بېشک موږ ته خفګان ده په دې خبره باندې چې هغوی د مسلمانانو زنانو او بوډاګانو هېڅ لحاظ نه ساتي اگر چې موږ ته شریعت د دې اجازت نه راکوي خو د هغوی فوجیان به رانه خدای نه خلاصوي انشاءالله عزیز دا به که خیر وو انشاءالله عزیز دا عمل ته تزګارو او دا ستاسو جذبه ده دا نن چې کوم دی دا لومړی ځل دی که موږ ته بیا خپلو مشرانو ووایي چې بهر وځئ جلسه او جلوس وکړئ انشاءالله عزیز د دې نه به سوچم نه زیات تعداد کې خلک وځي انشاءالله دا خو کافي دی دا څوک یې ډک کړي دي دا ډېر خلک دي ټول خلک چې کوم دي هغه نشي راتلی ځای نور ځایونو کې هم جلسې دي زموږ د تحصیل په چوک کې هلته فاروق اعظم چوک کې هم جلسه وه ډېره خبر شوم چې شاه دارنګې چې کوم دی اسلام کې هم جلسه وه شوقله کې هم جلسه وه بلکې شوقله کې هم څو ځایونو کې جلسې دي نو ځای په ځای جلسې دي انشاءالله عزیز دا ډېر خلک دي موږ زور به نه شو کولی او تفریح نه شو شور کولی شو دا بېدینه خلک انشاءالله عزیز په شور به په منډه کوو شور به پسې جوړوو الله به پسې باسو او دا د الله اکبر ناره دا د جهاد الله اکبر او د الجهاد دا نارې دا قانون به یې ټینګ دي انشاءالله عزیز د دې د وجې نه به چې څیزونه خلاص هم که خیر وي او د دې ملک به په مخه کوو دا هم تاسو دا امید ساتئ چې دا کوم لاس واچو حماد والا حزب الله والا دا به که خیر د اسرائیل په خطرناکې باندې اختتام ته رسي او په هغې باندې به ختمېږي دا یو د پرېښودونه دی دلته چې کوم ایجنټان دي د اسرائیل ایجنټان دي د اسرائیل امت ښه کوي او اسرائیل چې کوم دا وایي چې دا امت د اسرائیل ته دې حواله شي که دا جګړې نه دي کوم پکار اسرائیل خو چې کوم دي د خدای بندګان دي او زموږ د یو پیغمبر اولاد دي خدای دې دغه خلک د اسرائیل ملګري کړي چې پته دې ته ولګي خلک به انشاءالله دې خنې کړي دلته په پاکستان کې دغه موږ نه پرېږدو موږ د علماو په قیادت کې انشاءالله عزیز د هر بېدینه او د هر بېدینه دې خوني کوو انشاءالله عزیز د دغسې بېدینو خلکو ارمان به پوره نه شي بلکې موږ د علماو په قیادت کې به انشاءالله عزیز د دغسې بېدینو مقابله کوو دا به دلته راغلو او څنګه چې ورغلو نور به راغلي او د دې په مقابله کې چې په نورو ملکونو کې کوم دي هغې ته به انشاءالله موږ ځوانان دي هغه به ځي د دې باندې خبر چې په دې اظهار نه دی پکار خو انشاءالله عزیز ستاسو د پاکستان ډېر ځوانان انشاءالله عزیز هلته سرونه وړي دي او هلته رسېدلي دي تاسې نور به په اسرائیلو باندې کوي چې یاد ولرئ چې یوه خدای پاکه دا خو د مطلوبینو موږ ګوتې وروړي دي اوس چې خدای موږ خلاص کړي انشاءالله دا به د خلاصېدو نه دي دا ډېر بریښ د خدای راکړی دی او دا بریښ د خدای پاک د خلکو چې د اخر وخته پورې برقرار پاتې شي انشاءالله عزیز تاسو د خدای په هغه خوشحاله ولري چې کله تاسو ته اواز وشي د علماو په ملګرتیا کې تاسو راوتلي وي نو دغسې روزانه د نن څه څنګه مداهله تاسو د ایمان وکړله د مینې د محبت وکړله
دقه سنینه د محبت مظاهره وکړئ او راځئ په طریقه اواز باندې الله مبارک خوشحاله ولره واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر سبيلنا سبيلنا الجہاد الجہاد سبيلنا سبيلنا الجہاد الجہاد نعرہ تکبیر مجاہدین کو دلاسونه وسره چدوي نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر سبیلنا 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 یہودیوں کا ایک الہ یہودیوں کا ایک الہ لبيك اللهم لبيك لبیک لبیک لبيك لبيك اللہم لبیک لبيك لبيك اللہم لبیک التكبير إذا كل مسلمانانو لکه څنګه چې د یهودانو د عیسایانو 52 ملکونه افغانستان دال او د پاکستان د افغانستان او دغه رنګه د تمامي دنیا مسلمانان مجاهدینو په هغې کې شرکت وکړو زه د الله نه سوال کوم چې یا